مقتول یو خور وه هغه وجي یاره دا ما له تاسو ولې رانه کړه هغې بل چا ته ورکړه نو په دې وجه د دې تکرار په دې رشته باندې راغلی. رشتي څه تنازع وه څه وجه وه واقعي دا خبره هم زموږ لږ دې کتونکو ته وکړه. جامع تفتیش شروع کړی دی او انشاءالله تعالی په صفای مثل باندې د داسې څه پرې نه ښودل چې لکه مثال په تور د ملزم د بچ کېدو یو دغه پکې میلو شي. پیرو صاحب او اس پی انوسټیګیشن هغوی په دې کې سخت نوټس واخیستو چې دا ملزمان زر ته زره ګرفتار شي او دې نه اعلی قتل په هره طریقه برآمد شي او د هغوی په منډو تړو هغوی راسره وو دا منډې تړې مو ووالې او ملزمان هم راغلي او اعلی قتل هم انشاءالله برآمد شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. ډسټرکټ مردان تغبی پولیس سټیشن کې موجود یم. چیف انوسټیګیشن افیسر زیارالګل خان سره موجود دی. دا تاسو سره ورسا کتلې هم شي چې تیر ورځو کې نومان یو ډیر زیات کم عمره ماشوم دی معصوم دی بل جووینایل دی هغې د مرګ مخې ته راغلی و. هغې ډېر زیات د بېدردۍ سره وجلی و. د دې دا خبر هم په سوشل میډیا ډېر زیات خپور شوی و. خلک پې هم ډېر زیات دردمن و چېرې دا کم عمره ماشوم چې کوم دی دا دومره د بېدردۍ سره ولې وجلی شوی دی. بیا په دې کې د ټولو نه غټه دردمنه او خفګاني خبره دا وه چې دا کم پلار یې دا هم په سعودي کې بلا وخت راسي چې کوم دی مسافري کوله چې بدت یې خبر کړی دی چېره راشه بچی دی داسې چا وجلی دی. نو په دې به څه تېر شوي په دې کورنۍ به څه تېر شوی یو لوی غم یو لوی اذیت و. بیا په دې کې پولیس کار کړی دی په دې جرم کې چې کم ککړ ملزمان و هغې پورې هم رسېدلي دي. پولیس سره به هم خبرې کوو خو ړومبی دې ورسا سره خبرې کوو. الله یې د له ډېر زړه صبر درکړي. دا څه شوي دي؟ دا بس دا شوي دي چې دا زما زوی چې دی نو دا دوی دغه ماښام راویستو او دوی پسې ماشوم راولېږو کوم درېیم ماشوم چې دی هغه یې پسې راولېږو چې ته راوځه او موږ پارټي کړې ده او پارټۍ له ځو. بس هغه د کور نه لږې پیسې مو له مور نه راغېستې دي بس چې زه لږه پارټي کوم دغلته هغوی سره دې ځکه هغه پورې غاړه دوکانونه یې زموږ سره چې هغې ته ورځو او دغلته پارټي کوي دا کسان بس زه مو ورته ورځم. هغې ورته وایي چې مزه به شپه ده او دغه بس مزه خو هغه بس ورغلی دی هغې ورته وایي چې راشه او ته راشه خامخا بس چې ورغلی دی بس دغه یې کړې ده دوی به وتلی داسې ګرځولی دی او بیا زموږ نه کور نه شاته خوا دغه دي د پټي دي تماکو دي پکې او جوار دي جوارو ته یې به وتلی دی نو هلته یې بس ورته دغه کړې ده لاس یې ورته هلته اچولي دي ښه ټارچر کړی دی لول والی دی هغې کسان درې وو دا پې یوازې وو او لکه ښې والی دی نو هغې نه پس یې بس بیا داسې کار کړی چې ده مو ورته لکه لاس اچولي خپل دغه یې ورسره کړی دی خو دغه ماشوم و 14 کالو ماشوم دی نو دغه هغوی خو غټ سړي وو د 20 کالو کسان دي هغوی نو لکه ده اوس خپل دغه کړی دی خو بس دا چې کوم وخت راوتې ده تښتېدو ته بس هغه په تمانچه ورسره وه او بس دغه یې پې والی او بوډ سمدستي بس دا یې په سر باندې ویشتو بس دوړه ده. بچي دې څه کولو سبق یې ویلو؟ بچي زما په اووم کې و او اوس په اتم ته شوی او بس ډېر سخت زیاتی یې راسره کړی دی. بس بچی دې بیا ولیدو؟ بچی زه سعودي نه ما ته دغه وشو ټلیفونه چې بچی دې دغه چا وجلی دی او بس مړ دی. بس ما باندې ډېره زیاته سخته تله تېره شوله او ما بس لاړم چوټۍ مې ولګوله او ټکټ مې راواخیستو په ځان مې راورسو ما ورته وویل چې زه ما ته ایثار کوي نو بس جنازه ورته 5 بجې کړې وه او زه بس 10 بجې د شپې راورسېدم او ما ته یې ایښی و بس بچی مې ولیدو خو بس یاره بس صبر ته وایم بس ډېره زیات څه لمحه دي دا خو ډېر سخت دي ډېر سخت تکلیف یې راله راکړو که نه زما د بچي لکه د هغوی څه زیاتیت نه و کړی که نه چې ما ویلی چې زیاتیت یې ورسره کړی دی څه زیاتي یې ورسره کړی دی نو ما به خپل بچي ما به دونه دغه پې نه کولی خفګان ما به داسې دغه یې ورسره کړی خو هېڅ بس بر ناقی بس لکه چرګ چې راونیسي او بس هغسې حلال کړي بس
هسې د بچي د وجود دې وکتو په کم ځای خوب کړی و دا؟ زما بچي ټول وجود خراب و، ټول وجود یې وله والی و. دلته موږ پوسټ مارټم د چې وړی دوی دوی وړی زه خو نه وم په ټایم کې، او دوی چې وړی ډاکټران وایي چې دا خو ډېر زیات دغه کړی دی، والی دی او ډېر خراب کړی دی د ظالمانو. نو لکه بس څه زیاتی نه کړی، نو بس هسې بېسې بس راله څه ویلی کېږي چې څه رښتې څه تنازه وه، څه وجه وه واقعي دا خبر هم زموږ لږ دې کتونکو ته وکړئ. یاره چې د رښتې مخکې د ما ته لکه دغه زه مخکې په چوټۍ راغلی یم د هغې نه 3 میاشتې مخکې، خو دا رښتیا خبره یې اوس هسې غول خوړلي دي، هغه یې هسې دغه کړې پالتو خبره، او دغه چې دی دا لکه رښتې خبره پکې نه وه مړه، خو بس هسې بس ورته قار بس دغه شی وه. زما را ګاونډي چې اوس کم و دا بل انیس چې اوس کم و، نو بس هغه لکه مخکې موږ پسې موږ ته یې ویل چې دا کور په ما باندې را خرڅ کوي، نو بس موږ ته ټیک ته در خرڅ پې کړو، 3 کروړه روپۍ راوړه، بس زما کور لکه ډېر آبادي 2 چته، بس ما 3 کروړه باندې به درکړم، ملخیره پس کسانو پې ګورځه پراپرټۍ ودې راولي ویې ګورئ. ویل نه ویل موږ له ویل په دغه باندې راکوئ، په 1.5 کروړ باندې راکوئ، ویل بس موږ له ما خو په 2.5 کروړه خپلې لګولي، تا څنګه په 1.5 کروړ باندې درکړم، ما تا مې زه اوس ته تاواني در خرڅ کړم. نو بس هغې دا قار و، بس تمانچه ورسم ول هغه ورکړه، او دا بله لکې راوستو هغه بل زینه، او بس هغه زما زوی ده بوت ورسه، دا 3 واڼه لاړه، او ماشوم باندې راویستو، دوی دواړه تلته ناست وو، دلته ورته ناست وو، بس ده اوس ښه والی اول زما د ګاونډي هغه اوس ښه والی دی، بس بیا یې داسې کار کړی هغه ته ویلې چې ولي لکه دواړه ښه بس یو شانتي شریک دي په دا ملزمان خو څه رشته کې څه نه راځي؟ نه هېڅ زموږ صحیح څه رشته دار نه دي، صرف بس ګاونډیان هم دي، او بس موږ ته بس کار کېدو، بس ما به سعودي کې د ځان له مزدوري کوله، 2 روپۍ به مې ګټلې، بازار باندې چا نه پیرزو کېدي، او بس هغه به ما ته دغه ګاونډیان بس قار و چې دا ولې دا چل کوي، دا کور یې ولې واخیستو، داسې دغه یې وکړو، بس زما خپلې پیسې تا نه دي نه پیرزو، خپلې پیسې را باندې نه پیرزو کېږي، بس هغه را باندې نه پیرزو کېږي، بس په هغې زما زوی مړ کړو. بس څو بچي دي؟ زما خو بچي دغه 6 دي، په دې کې مې 2 زامن دي او 4 مېندونه. پولیس د دې کاروایۍ نه مطمئن؟ پولیس د کاروایۍ نه ماشاءالله مطمئن یو، هغوی بس ښه په ټایم باندې ملزم ګرفتار کړو ملزمان، او ښه په ټایم باندې دغه کړل، بس موږ د هغوی دغه نه متاثر. ګرانو کتونکو تاسو د ورسا خبرې هم واورېدې، موږ کوشش کوو موږ سره دا ټیم چیف انویسټیګیشن افیسر زیارت ګل خان هم موجود دی، ای ایس آی شکور صاحب او د پی ایس آی زیشان خان هم را سره موجود دی. زیارت ګل صاحب یو ډېره زیاته خفګاني واقعه راغلې وه په کوم کې چې نومان ډېر زیات د بېدردۍ سره قتل شوی و، تاسو موقع ته لاړې، څه مو ولیدل او دا واقعه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل د دې اصل کې بقول د مقتول والده صاحبه د دې هغه وایي چې یاره دا کله دا ماښام کې دي دروازه وواله، دا 3 کسان راغله، نو زه ورپسې راووتم چې دا ولې داسې ناوخته چا آواز وکړو، چې دوی واته 3 واڼه دي داسې روان شو، ما په خپلو سترګو ولیده، بیا وروستو دوی داسې تللي دي، نو د تماکو یو ځای دی، بقول د ملزم دا وایي چې هلته موږ زباني تکرار شروع کړو، په تکرار باندې بیا دی تماکو پټېوته شو، بیا دی داسې کار وکړو چې دا تماکو ډانډ دی هغه یې راواخېست او یو بل یې پرې و، نو په دغه تکرار کې دا دې ځای ته ورسېده چې ده د بقول ملزم و چې ما تماچه راواخېسته او دی مې یو ډز وویشتو په حساب. دې کومه پیسټل استعمال کړی دی؟ دا 30 بور دی، 30 بور. د دې ملزمانو عمرونه خو د مقتول نه زیات دي که نه؟ بالکل هم د دې تپوس هم ته کو چې ولې وکړو دا دومره ظلم؟ دا تپوس مې ته کو هغه دا د دې د رشتې ترمنځ یو څه خبره چلېدلې ده، دې ته یو د مقتول یو خور وه، هغه وایي چې یاره دا ما له تاسو ولې رانه کړه، هغې بل چا ته ورکړه، نو په دې وجه دې تکرار په دې رشته باندې راغله. مطلب حل خو یې مرګ نه دی چې دا غریب لکه سعودي کې خپله بالکل حل نه دی، حل نه دی، دا همدا بل ځای کې رشته وګوره، بل ځای کې وګوره، خو په دې بس دې دوران کې دا ملزم په تیش کې راغلی دی، دا دغه یې کړی. اوسه پورې تاسو څه کاروایي کړې ده؟ څومره ملزمان دعویداري پې شوي وړومبی کې که نه دا کسان نامعلومه او دا ملزمان هم څنګه ګیر کړو؟ دا د دې والده صاحبه چې کوم دی مقتول وه، هغه یې په ټایم باندې دا لیدلي، کله چې دې دروازې نه راغله نو دی ولیده چې دې سره خو ووتو، ورته پته نه وه لکه مطلب دوی په بهانه بوتلو؟ دوی په بهانه بوتلو، بالکل دا خو ټول دوستان وو که نه، بس یو ځای به ګرځېده پاسېده په دې وجه باندې، ځکه چې داسې بې وخته څوک نه راوځي. پی ایس آی زیشان خان تاسو خپل هم په دغه سیس کې تفتیش کوئ، دا کیس ګورئ، موقع ته هم لاړئ، هر څه ولیدل، څه به وایئ په دې واقعه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې د دې کیس تفتیشي جناب زیارت ګل خان دی او دوی په دې کې تقریبا د سر نه ډېر یو جامع تفتیش شروع کړی دی او انشاءالله تعالی په سپای مثل باندې د داسې څه پرې نه ښودل
چې لکه مثال په تور د ملزم د بچ کېدو یو دغه پکې میلو شي ده مطلب سزا نه به بچ کېدو څه چانس انشاءالله بالکل کلیر کټ په میرټ په بنیاد باندې زیارت ګل خان تفتیش شروع کړی دی او هغه انشاءالله لګیا دی. د ملزمان هم واورو روزیشان خان ملزمان څه وایي؟ ملزمان هم دغه څنګه چې زیارت ګل خان بیان وکړو د رشتې وغیره خبره وه او دوی ته چونکې دغه خبره وه او په دې دوران دوی ورته غوسه وو نو په دې وجه باندې دوی دا مړی وکړي. ملزمان خپلو کې ملګري دي؟ دوی ټول خپلو کې ملګري دي، د مقتول هم خپلو کې د دوی ملګری وجي او په اعتبار سره دوی د کوره رابار کو او دغه واقعه هم مخې ته راغله. تاسو به سویل غواړئ په دې واقعه؟ او به وایي سره دا زموږ خوریی دی جي دا زموږ خوریی دی ما ته وګوره دا ګاونډي چې کوم دی ده رایستی دی د ځان سره را په مخه کړی دی هغه بل ته کم کس چې ډس کړی هغه د بوتل ډېره غټه راپړی اوسه کړې ده ډېر ظلم زیاتی شوی اوسه ټانټو ته یې بوتلی دی هلته ښه والی دی د وال نه پس یې به بیا ډس کړی دی پوه شوې ایشتی دی نو موږ پسې ټوله شپه د 3 بجو پورې زما خور او موږ وګرځېدو دا زما وخیر دا بار و سعودي عرب کې و ده به بار بار رابطه هم ساتله خور ته مال رابطه اوسه مه کوه موږ ټوله شپه وګرځېدو سهار 7 بجې وې بیا هلته کسان وو موږ پسې راغلل هلته پټي کې پاڼه ماتېدله دا په غاړه باندې پروت و داسې شوي ورسې درګۍ شوي وو چې موږ به داسې واړو نو غونډ به وختو بیا موږ رابطه وساتله خدای شي هلته پولیس ورغله هغوی چې راغله بیا موږ راوړل ګانجې ته پوسټمارټم هلته موږ وکړو نو ډېر په بې دردۍ سره موږ سره ظلم شوی موږ سره زیاتی شوی زما خور دغه شان بېهوش حالات کې پرته ده نو موږ د دې شپږېرس انسټیچوټ هم خوشحاله یو موږ سره غټه منډه والې ده. مور یې خپله اوس په کم حالات؟ مور ډېر په خراب حالات کې پرته ده سره ډېر بېهوش حالات کې پرته ده پوه شوې دوی زما د اوښې زما د خورۍ نو د چا څه هېڅ دغه ذاتیات نشته دی هېڅ هم سر نشته ما ته وګوره نو ظلم شوی زیاتی شوی موږ د ډي پي او صاحب نه موږ د وزیر اعلی صاحب نه موږ د غټ طبقې نه دغه غواړو چې موږ ته دې هغه میلاو شي پوه شوې او بس دا خبره سر زیارت ګل خان اخري پوښتنه لرم چې کوم ملزمان دي د دې په بیک ګراوند باندې خپله مخکې هم څه داسې په جرمونو کې ککړ دي که نه دا د دې ړومبی ځل دی او خپله دې کار روزګار څه کوي؟ د دې هیڅ کار روزګار نشته دی بس دا دغه شان ګرځي راګرځي لو پر لپنګه دي او یو ځای بل ځای باندې ناست دی کې دا یو چې کم دی انیس د دکاندار دی د بدل د دکان هم دا ټول کم چې لو پر لپنګه دی دا به د سره کېناسته اصل زیارت ګل خان د یو ملزم خو زه تاسو ویل چې دې سړي سره یې څه تنازع راتله د نورو 2 ملزمانو ولې داسې وکړو دوی پکې څه کردار ادا کړی دی بل ملزم ولې څه لالچ ورکړی مرکزي څه کیسه وه؟ نه دا د دې داسې کار چې د دې چې کومون دا ټول مرګري وو که نه دا مرګرو په مرګرتیا کې دا چیز کړی که نه چې یاره راشه دی رابار کړو د سره 2-3 خبرې وکړو نو په دې وجه دی رابار کړو دا دغه مرګرتیا دی یو بل سره که نه 3 ونه مرګري دي داسې مقتول هم مرګری دی د دې او د دې به رابار کېده به بل دا مقتول چې کوم دی دا د دې هزار الک سره به ډېر ګرځېدو را ګرځېدو نو د په دې وجه د ته چې ته ورته اواز وکړو نو تا ته به انکار ونه کړي. ګرانو کتونکو تاسو د پولیس چې کوم ښاغلي افسران د دې خبرې مو اورېدې تاسو د دې ورور خبرې مو اورېدې چې دوی په سعودي کې بلا وخت مسافري کړې ده په ځان باندې واقعي خبره کم سړی چې مسافري کوي مسافرۍ کې ژوند ډېر زیات سخت دي دې غریب ځان ته چېرته 2-3 پیسې ګټلې وي دلته ځان له کور جوړ کړو او خو داسې د پښتون معاشره کې اوس داسې حالات دی که سپینه جوړه دې م واغوندله نو ستا ګاونډي نه ستا ورور نه ستا خپل نه دا نه پیرزو کېږي ټیک ده چې اوس به دا ملزم په خپل تفتیش کې بلا وجوهات یا بلا موټیف ښیي چې یاره ماته یا رشته راکوله یا نه راکوله هغه جدا خبره وه که رشته یې درکولم نه خو لکه د دې خو دا توک نه جوړېدو چې تا د دې ځوان زلمی کم چې 14 کلن نومان بچی چې دا دومره د بې دردۍ سره ووژلو بیا چې د نور 2 کسانو ته وګورې نو اوس دا هم د پولیس دا وینا ده چې وګوره په مرګرتیا کې یا په څه ناڅه لالچ کې رالو او دا نومان ښکلی ماشوم پاک بچی چې کم دی هغه ډېر د بې دردۍ سره قتل کړو. ډسټرکټ پولیس افیسر مسعود احمد بنګس صاحب بل آر پی او صاحب ته دوی هم ګزارش وکړو موږ هم ګزارش کوو بل دی کې چې کم د مردان اس پی انویسټیګیشن ماریا مصطفی ده هغې هم په دې کې هغه یوه کمیټي جوړه کړې وه په دې کیس کې ډېر زیات انټرسټ اخیستی و چې د دې د ملزمانو پورې هم ورسېږي او په دې کې چې کم دا ککړ ملزمان دي د دې صحیح نه صحیح تفتیش وشي. الله تعالی دې تاسو ټولو له زړه صبر درکړي.